بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد. د صحابه کرام سره عقیدت او احترام داغي نقلی دلایل بیان شو. نن صحابه کرام فضیلت په عام امت باندې او د صحابه کرام فضیلت په یو بل باندې هغه متعلق حضرت مفتی صاحب لیکي چې د مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق ده چې کم سړی ایمان او د اخلاص په حالت کې په ټول عمر کې یو ځل هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات شرف حاصل شوه ده. نو هغه د روس راتون کې سړی نه کاغه څومره دوی زاهد ولی الله ولی نبی هغه دغه صحابي درجه ته نشي رسیده. دا عام طور باندې منګه اورو علما کرامو دا فرمایي چې چا د ایمان او طلب په حالت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو او بیا په هغه ایمان او طلب باندې د دنیا نه جدا شو، دا د نورو صحابه کرامو په مقابله کې کده کم درجه صحابي وي. صحابي بذات خود د کم درجه نه وي، خود بل په اعتبار سره چې چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت مزه زیات اخیستی وي او داغه په مقابله کې او کس ډېر کم اخیستی غله ده یو ځل ایمان راوړل د بیتل د خپل کلی ته بیا دوباره د ملاقات هغه ته موقع نه د ملاو شوی. نو هغه صحابي بارک رضی چې هغه رسو سمره دوی ولی الله لوی درجه کس ولی نوی خو هغه دغه صحابي درجه ته نشي رسیده. حضرت مفتی صاحب لیکي وی اصل کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د خیسته او سترګو دا غ منور او شعاګانو اثر دی چې چا هم خالص زړه سره هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر هغه ایمان راوړو د پیغمبر اسلام په صحبت کې کېناستو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت سترګې مبارکې پاغه ولګې دي، نو هغه کې د ایمانی قوت داسې راسخ شو او دا غزله د خیسته او اخلاقو باغ داسې وګرځیدو چې بیا عام امت د دې سړي درجه ته نه رسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمای لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصفه. زما صحابه کرامو ته بدرت موایي زکه چې که په تاسو کې یو کس د احد د غره برابر سونا سره زر هغه د الله په لار کې خرج کی نو هغه زما د صحابي یو مد یعنی مد یو سیر یا نیم سیر خرج کولو برابر نشي کې. د بخاری او مسلم دواړو روایت ده. دی حدیث کې خپ واضح تور باندې دا خبره و خو ده شو چې د سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ایمان په حالت کې داغه زیارت او داغه صحبت دا هغه عظیم نعمت او عظیم دولت ته چې د هغه په وجه باندې د یو صحابي عمل هغه د نورو خلکو عام خلکو په مقابله کې هغه نسبت ساتي، نسبت لري لکه د نورو خلکو د غره برابر سونا خرج کولو ثواب او د صحابي د یو سیر یا نیم سیر سونی خرج کولو ثواب، بلکې د صحابي هغه ثواب ته زیات دی. نو دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحبت دی. د صحابه کرامو فضیلت په یو بل باندې اگر چې ټول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه کې هر یو صحابي هغه د صحبت شرف حاصل کړی دی او دغه په وجه باندې د روس راتلون کې هر مسلمان هغه افضل دی، مګر خپل هغه کې بعضو ته بعضو باندې فضیلت حاصل دی. صحابیت یو منصب دی او په دې منصب کې دنه درجات دي، لکه جنت یو منصب دی، الله دې موږ ټول تر نصیب کړي. خدانه درجات دی پای کې ټول نه لوی جنت او خیسته جنت او اعلی جنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، او یو د ټول نه کم درجه جنتی وي هغه ته د دې دنیا په لاسه جنت الله تعالی ورکوي. نو حالت درجات دي دا رنګ صحابه کرام دې منصب کې دنه درجات دي ټول نه لوی درجه
هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده. هغه پسې بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه درجه ده. بیا په هغه پسې د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه ده. بیا ورپسې حضرت علی المرتضی رضی الله عنه دغه درجه ده. او داغه نه پس شپږ مزید صحابه کرام چې د څلور خلفاو څخه 10 مبشره جوړیږي. نو هغه حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت ابو عبیده بن الجراح او حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا 10 مبشره دي. دا د امت افضل ترین خلق دي. نو دا رنګه دا درجات دي صحابه کرامو کې. مفتی صاحب عنوان لیکل اهل بیت مطلب. نو فرمای دا اهل بیت څوک دي؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسبی قرابتدار رشتہ دار او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهره د امت مین دي او دغه پاکیزه اولاد دي. د ټولو ته اهل بیت ویل کیږي، لیکن د اهل بیت اولین مصداق دینه مراد څوک دی؟ اولین هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیان مبارک دي. قرآن هغه د پیغمبر اهلیت او زوجیت د امت مور ته اهل بیت ویل دي. او د حدیث پر سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو چې کوم اولاد دی هغه پکې هم شامل دي. نو الله تعالی سوره احزاب آیت نمبر 33 کې فرمای انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے د نبی کور والو اهل بیت، الله خدا غواړي چې تاسو نه ګندګي لري کی او تاسو ته داسي صفای پاکیزګي درکې چې هغه په هر طریقې سره مکمل وي. نو قران پاک دلته ازواج مطهرات اهل بیت ویل دي. قران کې نور مقامات باندې هم خزه اهل بیت ویل شوی د سوره هود کې آیت نمبر 73 کې الله تعالی فرمای قالوا وتعجبين من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البيت. فرشتو ویل چې ته د الله تعالی د حکم نه تعجب کوي اے اهل بیت، پتا دي د الله تعالی رحمت او دغه برکتونه دي پتا باندې دي. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام اهلیه محترمه حضرت ساره هغه ته فرشتو اهل بیت ویل. دینه ثابت شوه چې اهل بیتو کې ټول ناول د انسان کور ولا شامل وي. نو چون کې سوره احزاب مخکینه آیات 33 نمبر داغي مخکې ورسو ټول د ازواج مطهرات رضی الله عنهن داغو ذکر چلی. په دې وجه باندې اهل بیت د نص قرآنی په وجه باندې براه راست ازواج مطهرات پکې داخلي، لیکن د الفاظ عموم په وجه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نونه او داغي اولاد پکې هم شامل دي. صحیح مسلم کې روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت فاطمه، حضرت علی، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهم دای په خپل صدر کې روان صدر پر خور کو او بیا د آیات تلاوت کو. او بعض روایت کې دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې یا الله دا زما اهل بیت دي. نو بهرحال دا ټول په اهل بیتو کې راځي. پیغمبر سم بیبیان مبارکي او دا غرنګي د حضرت فاطمه رضی الله عنها دغه اولاد وغیرہ حضرت علی صاحب دا هم چې کوم دنو د حدیث په وجه باندې په اهل بیتو کې شامل